السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو، زه یم کاري محمد ظفر عثماني. نن زه ور بیا حاضر شوی یم د نوې ویډیو سره. نوې ویډیو چې دا زموږ د قرآن مجید د لهجو په باره کې ده. قرآن مجید په رقم لهجو باندې ویل، د عرب طریقې او د مصر طریقې، سعودي والا او عرب والا چې کوم طریقې استعمالوي. نو لکه څنګه چې په مخ کوم ویډیو ما جوړ کړی وي د لهجو په باره کې، د صنع بسحر په مطابق، دا صنع بسحر چې دی دا 8 مقامات دي. دا صنع بسحر که دا صنع بسحر که چې کوم څه توري دي، دا 8 توري، دا 8 مقامات نومان په دې کې پټ دي. څنګه به ته پیژنې؟ صاد سے مقام سبا، نون سے مقام نهاون، عین سے مقام عجم، با سے مقام بیات، سین سے مقام سیکا، حا سے مقام حجاز، را سے مقام رست، کاف سے مقام قرد. نو 8 نمبر مقام چې دی نن زموږ هغه مقام قرد دی. انور مقامات چې دی هغه ویل سوي دي زما په یوټیوب چینل کې موجوده دي. نو تاسو بالکل به شک کتلای شئ، دا وزټ کولای شئ. که څه مسلې مسایل ما لاندې کمنټ سیکشن کې ما آگاه کولای شئ. نو نن موږ وایو د مقام قرد 8 نمبر مقام چې دی مقام نمبر 8. نو د اواز خو چې دی هغه بیا 3 درجې دي. څوکه اواز سره تلاوت شروع کول، بیا اواز پورته کول، بیا تر هغه پورته کول. نو قرآن کرام دې ته خپل نومان ورکړي دي چې څوکه وایي هغه ته قرار وایي، چې اواز پورته کوي هغه ته جواب وایي، چې نورم اواز پورته کوي هغه ته جواب الجواب وایي. نو اوس دغه مقام قرد چې کله موږ استعمالو په حدر کې، نو بیا څنګه وایو؟ د دې مثال زه په سورة الفاتحه کې درته وایم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. دا هو د مقام قرد استعمال په حدر کې. حدر استعمال خو اکثر وخت په منځو کې راځي، چې کله جمعه ته یو ځای ورکوي، یا په یو پاتا یو پیوزیک چې کله ته یو رکو تیری د سیلش په تیز سره، نو دې ته حدر وایي. نو دغه مقام قرد استعمال موږ وکړي په حدر کې. اوس دغه مقام قرد استعمال چې کله ترتیل مخکې ما شول دی، اوس بیا درشم ترتیل وایي، و هغه طریقې ته کومه طریقه په کومه انداز چې موږ تلاوت کوو په جلسو کې، په محفلو کې، یا د مصر کاریانی یا د پاکستان خپل کاریانی کوم جلسه جلوس یا دستار فصلت علما یا د حفاظ کرام چې پاک کوم تلاوت کیږي په سوکا انداز سره، هغه ته ترتیل ویل کیږي، یعنی سوکا ویل. اوس په سوکا ویل کې به ته مقام قرد څنګه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. دا غرقم چې کله ته اذان کوي مقام کرد به کې به اذان څنګه کوي؟ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم. دا هو اتم نمبر مقام کرد. نو د مقام کرد استعمال ما په درو صورتو کې وکړي چې مطلب چې منظور کې حاضر پاکي بیا څنګه وای دا کرد مقام کرد استعمال څنګه او چې کله په محفل یا په جلسه کې چې کله د مقام کرد لهجه ور راځي څنګه به کې استعمال او چې کله اذان کوي په مقام کرد کې به اذان څنګه کوي. نو زه امید کوم چې ان شاء الله د دې ویډیو په کتلو سره به مقام کرد تاسو په سمجھ کې راشي. نو که بیا هم د دې باوجود څه مسلې مسایل په کمنټ سیکشن کې ما آګاه کولی سي. فلحال ماته اجازه راکړئ تر بلې ویډیو پورې ان شاء الله بیا په بلې ویډیو کې ملاقات کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.